عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب میں اچھا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلا دے. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلی دي چې په تاسو کې د ټولو نه بهترینه سړی هغه کس دی چې قرآن زده کي او بل ته یې ښایي. نبی علیه السلام ارشاد فرمایي چې په تاسو کې یو کس مسجد ته لاړ شي او د الله جل جلاله د قرآن نه 2 آیاتونه ولې زده نه کي، د هغه لپاره دوه اوښانو د میلاوېدو نه زیات ثواب دی. او څوک چې 3 آیاتونه زده کي هغه ته د 3 اوښو نه زیات ثواب دی. او څوک چې 4 آیاتونه زده کړي نو د 4 اوښو نه بهتر دی. څومره چې شمار یې دونه د اوښانو ثواب نه بهتر دی. وجه ظاهره ده ځکه چې اون چې دی دا خو په دنیا کې په کار راځي او آیاتونه دا په دواړو جهانو کې په کار راځي. د اوښ دا نوم یې هسې مثال په طور ورې اخیستی دی. ولې ځکه چې په عربو کې اوښان چې نو دا ډېر قیمتي څیز و، ورنه د یو آیات په مقابله کې کو دا ټوله دنیا راجمع شي نو هیڅ حقیقت نه لري. دې حدیث نه معلومه شوه چا پوره قرآن څه هم زده کړه ویلوسته دا ډېر لوی نعمت دی. د نبي علیه السلام ارشاد دی چې چا قرآن خو ښکلې طریقې سره زوت کو دی به د فرشتو په درجه کې شمارلی کېږي. او څوک چې قرآن لولي خو لیکن په هغې کې انخلي او هغه ورته مشکله وي، الله جل جلاله دته 2 اجره چې دی نه دا ورکوي. 2 ثواب داسې چې یو ثواب په لوستلو باندې او یو ثواب د ده په هغه محنت باندې چې یاره صحیح لوستی هم نشي په تکلیف اوچته وي خو لیکن بیا یې هم لولي. په دې حدیث کې څومره لوی تسلي دی د هغه کس دپاره چې کم کس قرآن صحیح طریقې سره نشي یادولی، تنګ وي، ناامیده شي او دی وایي چې یاره زه هسې هم نشم زده کولی ستړي پرېږدي. نه پرېږدی بیا نه بیا یې هم وایه تکلیف اوچته وه څو پورې نه یاد شوي نو ته یې وایه الله تعالی بیا هم 2 اجره چې دي نو دا درکوي. نبی علیه السلام ارشاد فرمایي چې د چا په سینه کې قرآن وي چې د چا په سینه کې د قرآن صحیح هم نه وي د هغه سینه د پشان د وران کور دی. دې حدیث کې تاکید راغلی دی چې یو مسلمان د سینه به هم د قرآن نه خالی نه وي، یعنی څه نه صحیح څه د قرآن دا به د مسلمان سړي په زړه کې وي. نبی علیه السلام ارشاد فرمایي چې کم کس د کلام الله نه یعنی د الله جل جلاله د کتاب نه یو حرف ولوستو دته الله یو نیکي ورکوي او هر یو نیکي د 10 نیکو برابر وي. نو په دې حساب سره یو حرف 10 نیکۍ لیکلیږي او زه نه وایم چې الف لام میم دا یو حرف دی، بلکې الف یو حرف، لام یو بل حرف، میم بل حرف، 3 واړه جمع کې نو 13 نیکۍ په یو الف لام میم باندې مې لیکي. دا خیاسي مثال په طور دا ویلي. دا ورنګې چې څوک الحمد ووایي نو په الحمد کې 15 حروف دي نو په 15 حروف باندې 50 نیکۍ چې دی نه دا میلاویږي. الله اکبر دا څومره لوی نعمت دی. نو د هغې کس په حالت باندې افسوس دی چې ذره همت هم په ده کې نه راځي چې یاره دا دومره لوی دولت دی حاصل کړي، دا ده کې دومره همت نشته دی چې دا دونه لوی دولت د ده نه پاتې شو. نبی علیه السلام ارشاد فرمایي چا قرآن ولوستو او د هغې په احکاماتو یې عمل وکړو نو د ده مور پلار ته به د قیامت په ورځ یو داسې تاج ور په سر کړی شي چې د هغې رڼا به د نور د رڼا نه زیاته وي، زیاته خوبصورته وي چې کم نور د دنیا په کورونو کې دی.
اوس کو چېرې تاسو ته نور راشي، ستاسو کور ته نور راشي، تاسو خوا ته راشي، نو دا به څومره رڼاګانې کوي، دې روشنۍ نه پیدا واخلئ. نو دې کس حالت به هم دغه وي، کم کس چې په خپل بچي باندې قرآن ولوستو، د هغې په احکاماتو یې عمل وکړو، د هغې حلال یې حلال وګڼل او د هغې حرام یې حرام وګڼل، نو دغه کس چې دی نو دا خوش قسمته دی، او د ده مور پلار ته به د قیامت په ورځ چې دی نو دا یو تاج چې دی نو دا به ورپسریږي. د نبي علیه السلام ارشاد دی چې کم یو کس قرآن لولي او هغې لره حفظ کړي او د هغې حلال حلال وګڼي او حرام یې حرام وګڼي، یعنی د دې عقیده د دې په خلاف نه وي چې کم څیز الله حلال کړی هغه حلال کړي او چې کم څیز الله حرام کړی هغه حرام ګڼي، نو الله تعالی دغه کس په جنت کې داخلوي او د ده په سپارش سره، د ده په بخشش سره د کور والا لسو کسانو په حق کې د ده سپارش چې دی نو دا قبلوي، او هغه کسان کم وله چې د دوزخ ټیکټ چې دی نو دا وږی شوی دی، کم چې عملنامه په ګس لاس میلاو شوی او جهنم ته روان دی. په دې حدیث کې د حفظ کولو څومره لوی فضیلت دی، او ظاهره ده چې ټول کور والا د ټولو نه نږدې چې کم نږدې خلک وي، یعنې مور پلار، د هغې لپاره به سفارش، دغه رنګې د مور پلار چې کم پلار او مور دي د هغې لپاره، داسې د خپل اولاد دپاره، نو دې لپاره به دا حافظ دا به سفارش کوي. نو مور پلار له پکار دی چې په خپل بچو باندې قرآن چې دی نو دا حفظ کړي، ځکه چې د دې مراتب د دې درجه چې دی نو مور پلار ته هم میلاویږي. نبي علیه السلام ارشاد فرمایي چې زړونو ته هم زنګ چې دی نو دا لګي، لکه څنګه چې اوسپنې ته زنګ لګي، چې کله اوسپنې ته اوبه ورسي، عرض وشي یا رسول الله کم څیز دی چې په هغې سره د زړونو صفایي کیږي؟ نبي علیه السلام وفرمایل مرګ ځان ته را یادول او د قرآن مجید لوستل. الله یې د عمل کولو توفیق راکړي.